أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطمعها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. دانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 16 آیات نمبر 138 39 40 درې آیاتونو چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت نو ما قبل سره چې نو هغه ربط دار چې د مخکې آیاتونو کې هم د کافرانو چې نو هغه بعضی غلطي عقیدې تذکره کېدله. اوس دې کې مزید د هغوی چې نو هغه دغه شانتې غلط رسمونه چې نو د هغې ذکر کېږي. الله رب العزت وایي یو د دوی چې نو هغه مخکې تیر شولو غلط رسمونو کې دا ول چې کم پټۍ کم فصل وغیره به چې نو هغه شو یا ساوري به ولم نو دوه په دغه کې چې نو د خپل ګمان متعلق څه د الله دپاره معین کو او څه به چې نو هغه د بوتانو دپاره. دویم چې نو هغه د دوی غلط چې نو خصلت دا و چې د دوی دغه بوتان دغه شیطانانو چې نو دوی ته د خپل اولاد قتل چې نو ښایسته کړه او دوی به چې نو هغه قتلولو. دریم اوس دې آیات کې وایي انعام وحرث حجر. دریم رسم د دوی خطا چې دی نو هغه دا ولو چې کم ساوري ول نو په دغه ساورو کې څلورم فصل کې چې نو هغه دوی بعضې شیزونه په خپل طرف نه چې نو هغه حرام کړي منع کړي ولو حالانکې د حلال او د حرام حکم دا د الله رب العزت چې نو هغه خاصه ده دا د الله پاک د صفاتونه دي. شاه ولی الله رحمه الله چې نو هغه حجت البالغه کې لیکلی دي التحلیل والتحریم من صفات الله تعالی چې حلالول او حرامول دا د الله د صفاتونه دي. دا د الله کار دی چې الله یو شی حلال او حرام چې نو هغه جوړ کړي. مخلوق ته چې نو هغه د حق نه دی حاصل چې د خپل طرف نه د یو شي چې نو هغه د حلت او د حرمت چې نو هغه قول وکړي. پنځم دا ولا یطمعها الا من نشاء بزعمهم چې دوی چې نه خوراک نه کوي مګر هغه څوک چې چا مونږ وغوښتلو نو هغه کس به خوړلی شي او چې مونږ څوک نه غوښتلی نو هغه کس به یې نه خوري. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. شپږم دا چې نو هغه بعضې ساوري دوی چې نو هغه حرام کړي وي د هغې شاګانې یعنې د سورلۍ دپاره چې نو د هغې استعمال به یې نه کولو څنګه چې مخکې په چې نو اوومه سپاره کې صورت مایده کې تیر شوي ولو چې بعضې شیزونه ساوري چې نو هغه دوی به وایي چې دا ناجایز دی حرام دی یعنی دا چې نو هغه صائبه ده دا چې نو هغه بحیره ده دا وسیله ده دا حام دی. نو الله رب العزت وایي د دې د حرمت تذکره خو مونږ نه ده کړې مونږ چې نو هغه دا نه دي نو دوی به وایي دا غوایا دا اوخو دی چې کله لس پیرې چې نو هغه جفتي وکړي د دغې نه وروسته او بیا چې نو هغه دی حرام وي په ده باندې به څوک سورلي چې نو هغه به نه کوي. وانعام لا یذکرون اسم الله علیه افتراء علیه. او اوم چې نو هغه غلط رسم یې دا ولو چې بعضې ساوري داسې ول چې په هغې باندې به دوی د سره د الله رب العزت نوم نه اخیستلو د ذبې په وخت کې د لالې په وخت کې به دوی په ځای نو هغه د بوتانو نومونه اخیستل د الله نوم به یې نه اخیستلو حالانکې هره ذبه چې په هغې باندې بسم الله الله اکبر وویلی شي نو بیا به دا حلال وي. خو که چېرته چې نو هغه بسم الله الله اکبر پې ونه وي
اگر کده په هر څومره تلاوت وکي مثال په تور کې ثابت سورۃ یاسین په وای ټول چې نه درود ابراهیمی په وای سید الاستغفار په وای خو کچرته د بسم الله الله اکبر و نوې نو دا سورې چې نو هغه مردار دی نو دی په دغه باندې چې نو هغه دا نوېلو د الله نوم به په سره پاغه غستونه بلکې دی به بسم الله و بسم المنات نو دی بلات منات او زبنو باندې علالولو دا غي باندې به د الله نوم د سره غستلونه اتم چې نو هغه غلط رسم بیا دا ولو چې د دغه ټولو خبرو نسبت به الله پاک ته کولو الیاذ بالله چې دا الله موږ له خپل په دی باندې اجازت را کړې ده موږ چې دا کارونه کوو نو دارته د الله طرف نه په دی باندې اجازت دې زګه موږ دې کوو الله وی سيزهم بما كانوا يفترون زرد چې الله پاک به دوی له نو هغه سزا ورکي بدله ورکي د هغه چې کم دی په الله پاک باندې تړي نهم الله وی وقالوا ما في بطون هذه الانام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا دی بچنه نو هغه چې د دې ساورو په خېټه کې کم چې و مؤنث ماده ساوري ولو نو د دې په خېټه کې چې کم حمل دی نو دا به خاص وي زمونږ د سړو د پاره و محرم علی ازواجنا او حرام به چې نو زمونږ په خزو باندې یعنی بعض شذونو مدي د خپل طرف نه چې نو داغه تذکرو کو چې دا به سړی خوري او خزي به نه خوري سړو د پاره چې نو هغه د حلال نه جایز دی او د خزو په حق کې چې نو هغه دا بالکل حرام دی نو دا چې نو هغه بل غلط عقیده او رسم و ايکم میتتا فهم فيه شرکا کدغه حمل دغه چې نو هغه ساوري د دې د بچي چې نو هغه به مړ وشو مردار به وشو نو دی به وسی سړی او خزي چې نو هغه دوانه یو شانتي خوړل شي چې وسی کم یو کس خوري نو هغه ته اجازه ده سيزهم وصفهم انه حکیم علیم الله الا بزرد چې سزا ورکړي د دوی ته د دې چې نو هغه د کارو بشک الله پاک چې نو هغه د حکمت خاوند دی علیم الله ډایرک ولی نه نسی چې د عمر نافرمانی کوي نو به الله پاک زر نسی ولی نه نو الله رب العزت صفت ذکر کړو حکیم ذات دی داغه هر یو کار کې نو هغه حکمت دی او علیم ذات دی د زنه چې د الله د علم نه د خبره بهر دی الله رب العزت په دغه باندې پوها هم دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم الله یقینا تاوانین شول هغه کسان قتلوا اولادهم چې دی وجل خپل اولادو بغیر چې نو هغه د علم نه یعنی د بیوقوفی په وجه باندې یا خو نو هغه د چې څنګه دوی خپل چې نو هغه د قجنه کوي اولاد چې نو هغه به د خخول ژوند دی دویم چې نو هغه پرونی درس کې بل ورځ جنو دا پورس کم تیر درس پاغه کې مونږ ویلو دی به چې چا لسم زوی وشو نو دغه زوی چې نو هغه بیا دغه بوتانو په نوم به علالولو نو الله وی د ځوان چې نو هغه دوی سره ډیر نقصان او تاوان چې نو هغه اومندلو تاوانین شول یو خدا چې الله رب العزت ولته نو هغه اولاد ورکړو نو هغه اولاد دې نه هغه قتل کړلو زویم دا د دې وجه نه قتلولو چې د بچنه نه هغه خوري بس د بس کې سره د بسکه نو الله رب العزت چې هر انسان پیدا کړي داغه د پیدایش نه مخکې داغه د تمام رزق چې نو هغه بندوبست کړي د به دومره خوري دومره بسکه دومره بساخلي دومره بګرځي دومره به عزت دومره به ذلت د هر انسان چې نو هغه د پیدایش نه په زرګاو کاله مخکې نو هغه د خبره توی شي دي اوس بیا یو سړی د دغه خبرو غم ځان سره راخلي د دغه سوچ او فکر چې نو هغه جوړ کړي چې دا بسکیږي د بسخوري د بسکي نو الله وی د چې نو هغه صف هم بغیر علم دا د بیوقوفی چې نو هغه خبره دي دا چې نو د قمقلتوب خبره دي دی په دغه قمقلتوب او بیوقوفی باندې نو هغه دا کار کړو وحرموا ما رزقهم الله او دی حرام کړل هغه چې کم دي ته الله پاک روزي ورکړو افتراء علی الله او دغه دروغ به جوړول په الله پاک باندې قد ظلوا وما كانوا مهتدين الله بشک دوی گمراه شونو نول دي چې نو هغه هدایت مندون کې سملار باندې تلون کې الله دې موږ د داسې رسول نو وساتي وقالوا او دی ویلو هذه چې دا انعام صوري وحرس او فصل حجر من دی حرام دی لا يطمعها نبخري دی لرا الا من نشاء مگر هغه څوک چې غواړو مونږه بزعمهم د دوی د خیال مطابق وانعام او صوري حرمت چې حرام دی ظهورها د غشاګانی یعنی رسول الله د پاره وانعام او نور صوري چې لا يذكرون اسم الله چې ناخلي دوی په غیبه
یعنی نوم د الله علیها پاغه باندې افتراء علیه په دروغ جوړی په الله تعالی باندې سيجزيهم ډیر زرد چې سزا ورکړي دوی ته بما په سبب داغه کانو یفترون چې دوی به دروغ تړلو وقالو او دوی وای ما فی بطون هذه الانعام کم بچی چې دینو د سورو په خېټو کې دي خالصه نو دا خاص دي زمونږ لذکورنا زمونږ د سړو د پاره و محرم او حرام دی علی ازواجنا زمونږ په خزو باندې و ایکن و میتتن کچری هغه و مړ فهم نو پس دی ټول یعنی خزی او سړی فيه په دې کې شرکا شریکو سيجزيهم زرد چې بدل بور کې دوی ته الله پاک وصفهم د دوی د دې کارو انه بشک الله حکیم خاوند حکمت علیم او په دې قد خسر الذين قتلوا اولادهم بشک تاوانیان شولا کسان چې اوجلو خپل اولادو صفحا چې نه په مقلتو بغیر علم بغیر د پوهینا وحرموا او دوی حرام کړل ما اغه رزقهم الله چې روزي ورکړ رزق ورکړ الله پاک دوی ته افتراء علی الله په دروغ وای تړل په الله باندې قد ظلوا بشک دوی گمراه شول و ما كانوا او نشول دوی مهتدین سملار مندن کی